ورځې سړی په اوږه شي، لاری په اوږه شي، موټر په اوږه شي، ماشوم په اوږه شي. د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جي قبض یې دی، هغه والا د جمال کوټې جلاب ورکړه، سړی چالو شو، شپږ شلې دسته یې وشو. زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جي شپږ شلې دسته یې وشو، ورته وی صبر کوله چې دا فاسده ماده تی وځي. بیا راغی وی کټ کې پرېوتو 200 ته دستونه ورسېده، وی صبر کوه دستونه چالو دي، وی او چالو دي، وی صبر کوله فاسده ماده پکې پاتې ده. مړه لنډه دا چې زنکدن شو. حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې، وی دستونه چالو دي، وی او جی وی صبر کوله ګند پکې پاتې ده. مړه سات یې ووته. حکیم له راغی پلار خو بې بړ شو، وی بچیا د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې نه ده پاتې. تاسو نه به فاسدې مادې وباسي او هر سړی به په سړک مړه پراته یې کښې. زمونږ ډیپټي کمشنرو یو هغه له پښتو سمه نه ور. السلام علیکم ملګرو، ویډیو کمپلیټ وګورئ یار. د مولانا بجلیګر سے بیان دی د هجرا جنازه. نو ویډیو کمپلیټ وګورئ، دې کې به د لبله واقعه هم راځي، ډېرې ښې واقعې پکې مولانا بجلیګر سے بیان کړي دي، ښې کیسې دي پکې. ویډیو کمپلیټ وګورئ، چېرته مزه یې راځي. ویډیو در سره سټارټ کوم. یو هلک راغی ما ته وایي چې لږ زما شپارس وکړه. مال ولې؟ ویل ضرور واده مې دی چې پکې د ډسکو اجازت راکړي. ماړه کې دا خیال وکړو چې دا ډسکو بس کلب ملب کې روټۍ ته وایي او کلب اجازت به غواړي. نو ما ډي سي ته وویلې ما یاره دله د ډسکو اجازت ورکړه. نو دا وګورئ چې دومره سادهګانو زموږ مشران ډي سي ما ته ګوري وی دیواس اجازت دیوا مال دے دینا ڈیسکو کے ویل ڈیسکو لاہور تے پنڈی سے کنجریان اولیان دے نچانے واسطے. یارا دا ڈی سی پا مخ کی می چاگالک یو شرط پا دا مخ ہوا وستا مالی کوران شبیڑا دی غر کشا. نو پا غم لیوانو د ډسکو اجازت د پاره ګوره مولانا بجلیګر سے بوتلې واجبه سړی و یا ما دې د ډمو شپارس کول. دا هغه ذلیل قوم. پېښور ډیپټي کمشنر ما ته وویل وی او سی ډي ډېري راغلی ده چې مولانا صاحب د شپې وي سی آر ګوري. ما ورته ویل مال ټیک ده د بجلیګر مولا خوله خو تیاره شکن توپه ده، ټول خلک یې وویشته دا سیډیو والا هم څوک دله دی، د ده ښځه او لور هم بار ګرځي، نو دله نور څه په لاس نه ورتله، نو ما پسې دا لکۍ وتړل او لګیا اوسئ لګیا اوسئ. زه به هم لګیا یم، ګورو به چې څوک به ګټي. په دې ښار کې یو بخاري ورته وایي یو ښځه ده زما خلاف بیان ورکړی چې بجلیګر ملا د ښځو حق نه مني. مالمون خو ټول حقوق منلي، یو پاتې دی یو پاتې دی او هغه پاتې دا دی چې مونږ په سلوربول شو ته را باندې سوره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما، نور خو داسې حق نشته چې ما ستا پوره کړی نه. مړه دام څه ملک دی، 40 کاله د پاکستان شو، د ښځو شاپنګ پکې ختم نه دی. بالکل یار په بوش تیزونه لګېدلي دي. اسامه یې دلته دی، اسامه هلته دی، اسامه ستا په کونه کې دی. کابل کې وګوره کرکرځی استاد، کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغا اچولي. مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ یې دی، چوغا یې په ځان زما خیال حامد کرزی یا نه چولي او خوله یې چینګه نیولي. نو دا خانان دي داسې روان دي. دا چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼي مڼي یعنی د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي.
ځکه چې پتلونه چولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په ترخ کې نیولی دی او جماعت مدرسې ته روان یم نو زه چڼې مڼې شو وایي ورته که نه وایي دی چڼې مڼې نو دغه چڼې چې درکې ګوته ونه وایي قبر ته تللی شي تاسو له خو د مړي لمبه هم نه درځي لندن کې نه او بیا چې مړ شي مردار شي خښ دي کې تاسو خپلو امامانو له قرآن ورکوئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ خدای چې د امامان هم لږ په قهر ووړي قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلي دي خو به څه چلو کړي الله اکبر الله اکبر الله یو کابلی ملا و زه مدرسې ته را روان وم ما ته وایي او ملا خبره وره ما مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره وره بیختي وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ویل خبره خو واوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالا و ویل ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې ومې وې چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو څښاک مې واغستو چې رالم بیا دا تاسو چې ورته چڼي بڼي وایي تاسو جومات ته را نه شئ ملا او ملا یو سلور منډواڼې مونږ کور کې راغلی دي سلور منډواڼې څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چڼي باندې پلار په قبر کې هم دغه کې همدغه چڼی درته ګوته هم وایي پاکۍ دی او ګنده سنبۍ خو نه شي بوتلی قبر ته نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شوې تماشې له خو نه یې راغلي او نه بایسکوپ له راغلي یې ولاړې ولاړ به یې که ناستې ناست به یې که کړت هم واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم ښه ملګرو دا یو شاړ غوندې بیان و د مولانا بجلیګر صاحب او ډېر ښه بیان یې کړی یار مطلب موږ له قدر پکار دی د عالمانو زموږ چې څونه استادان دي دی ځکه زموږ رهنمایي کوي موږ چې داسې څه غلطیانې کوو دا خلک موږ له د ښې دپاره الله پاک دی علم ځکه ورکړی چې دی زموږ په کار راشي د نورو بندګانو په کار راشي نو علم کول او بیا د عالم قدر کول لا په موږ باندې فرض دی یار ځکه دا موږ له ښه لاره ښایي اور بل چې تاسو دا بیان واورېدو د مولانا بجلیګر صاحب دی کې دوه درې داسې خبرې راغې چې هغه سره ریلیټډ وي مطلب څه پکې داسې الفاظ خو تاسو له پته د مولانا بجلیګر صاحب الفاظ خو داسې لږ ستو غوندې وو الله پاک دې وبخي سره د خاورو وفات شوی دی خو ډېر ښه بیان به یې کولو سپینه وینا به یې کوله چې څه په معاشره کې وو چې څه په ګاونډ کې وو چې څه په کلي کې وو څه په څه کې وو هغه به چې څه لیدله به یې په بیان کې وي سړي له به یې په مخامخ وي چې دا کې دا چل دی نو نور د زړه نه صفا ستړی و دا نه چې په زړه یو او په خوله بل هغه شی پکې و نه نو اور الله بخلی دی مطلب مولانا بجلیګر صاحب تاسو بیانونه وګورئ ډېر زبردست بیانونه دی د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي د نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ کې خپله رایه موږ سره ضرور پیش کړئ والسلام